السلام علیکم. د قومونو او د ملکونو په تاریخ کې خوشحالي راځي او غلطیانو د وجې نقصانات هم راځي. د خوشحالۍ په دور کې هغوی د خپل د ملک د ترقۍ او د عوامو ته د سهولتونو سوچ کوي او چې غلطي دې وشي او نقصان وي نو د هغوی ریسرچ وکړي، تحقیق وکړي، غور و فکر وکړي چې آینده مونږ دا غلطي ولې وشوه او آینده مونږ د دې غلطۍ نه څنګه بچ کیدی شو. نو چې کله دغه قومونه سوچ وکړي، خپلو غلطیانو نه زده کړه وکړي، نو هغه ملک ترقي کوي. بدقسمتۍ نه پاکستان په دغه یو لاره هم نه دی ورغلی. یو خو دلته خوشحالي نشته او یو چې غلطیانې کوو نو هغې نه څه سبق نه زده کوو، هغه غلطیانې ریپیټ کوو. او د هغې بنیادي وجه دا ده چې کله پاکستان جوړ شو نو بدقسمتي دا وشوه چې بابای قوم قائد اعظم محمد علي جناح ډېر زر وفات شو او بیا پاکستان په یو داسې فرسوده نظام د جاگیردارانو د اسټیبلیشمنټ د بیوروکراسي په شکنجه کې ورغی چې هغې عوام نه هر حق واغستو او عوام یو مستقل غلام جوړ کړو. کمه سانحه چې په اسلام آباد کې شوې ده په ډي چوک کې او کم فایرنګ د وجې شهیدان شوي او زخمیان شوي دي، د هغې ډېر لوی او دوررس اثرات به زموږ په ملک، په دې معاشره، په قومونو باندې که مونږ د هغې زړو غلطیانو نه زده کړه کړې وه، که مونږ د 71 د سانحې نه زده کړه کړې وه کله چې د عوامو د مینډیټ احترام نه و شوی او هلته کې د بغاوت FIR درج کړې، خلکو باندې د غدارۍ الزامونه ولګول او بیا یې فوجي اپریشن وکړو. هغې کې مونږ بدقسمتۍ نه ډېر بوري شکست وخوړو، زموږ 93,000 فوجیان بدقسمتۍ نه قیدیان شو او ملک دوه ټوټې شو. خو کم کمیشن چې جوړ کړی حمود الرحمن کمیشن، هغې کې چې کم جرنیلان جنرال یحیی او د هغوی د کوټ مارچل سفارش شوي، بدقسمتۍ نه چې هغه مړه شو نو هغوی له مونږ بیا د پاکستان په جنډه کې په فوجي اعزازات سره ښخ کړه او په فوجي قبرستانونو کې مو ښخ کړو. په کار چې دی خلکو ته سزا میلاو شوې وي نو آینده به مونږ داسې غلطیان نه کول. اوس بیا مونږ په هغې دوراهۍ باندې ولاړ یو. الله دې د پاکستان باندې خپل رحم او فضل وکړي. حکومت د پوره ګوره اول الیکشن پټ کو، بیا یې 26 آیینې ترمیم کو د ټوپک په زور او بیا یې سپریم کورټ هم غلام کو. اوس بیا تاله د پوره من احتجاج حق هم نه درکوي او حکومت د آرټیکل 245 تحت اسلام آباد حفاظت دپاره فوج او رینجرز راوغوښته او بیا چې څه سانحه وشوه د هغې نقصانات ډېر زیات وو. بیا یې پکې اوس داسې چلو کړو چې د رینجرز کم هغه 3-4 کسان شهیدان شوي د ګاډي د وهلو نه، د هغې FIR هم په عمران خان درج کو. او د جیو نیوز یو صحافي دی اعزاز سعید، هغه چې کله انویسټیګیشن وکړو نو هغه وایي چې د رینجرز دا کسان چې کومو دا چې چا والی دي هغه یو بیوروکریټ دی، ظفیر عباس نومې دی، د هغه نوسۍ دی هاشم، هغه دا والی دي او د دې هلک د تحریک انصاف سره یا د PTI سره بالکل تعلق نشته او دا د شاهد خاقان عباسي رشته کې راځي. نو کړی چا دی او الزام په چا شو، دغه جواز جوړ کو د تحریک انصاف په خلکو باندې فایرنګ شوی. بیا عمر ایوب ډېر یو عجیبه انکشاف کړی، دعوی کړی ده. هغه وایي چې کم خلکو باندې سنایفر ګولۍ باندې ډزې شوي دي نو هغه کې دوه هغه ټوپکې دي کم چې امریکې زموږ فورسز لا د دهشتګردۍ خلاف جنگ دپاره ورکړي. د هغې یو دی ریمنګټن 700 او بل دی کیلیبر 308. دا دوه ټوپکې په دغې سنایپر اټیک کې استعمال شوي دي او د دې یو ټوپک رینج دی 341 میټر پر سیکنډ دی. نو کم چې د دهشتګردۍ خلاف استعمالي د ټوپکې وي سنایپر په عوام خلاف استعمال شوي، حکومت انکاري دی چې موږ فایرنګ حکم نه دی ورکړی، نه مو دی کړی. خو BBC، ګارډین، الجزیره، لوکل میډیا خو نه ښیي، خو کم یوټیوبرز دي ویډیوز دي په زرګونو فوټیج دي خلکو سره چې په ګولو لګېدلې خلک دي، فایرنګ اوازونه دي. بیا په هسپتالونو باندې کنټرول وکړو چې د دې د مړي او د دې سرکاري ډیټا دغه نشي. خو هغې ډېر زیات نقصان وکړو او هغې په وجه په ملک کې یو انتشار روان دی، د ادارو نه ډېر خفګان دی.
اوس چې کله دا خبره په انټرنیشنلی چوته شوه، په استریلین پارلیمنت کې خبره وشوه، د یو کې په پارلیمنت کې وشوه، کینیډین پارلیمنت کې وشوه، هیومن رایټ کمیشن وکړه، یو ان وکړه، نو اوس حکومت په ادارو الزام لګي، بوج ورچي، او دا حکومت داسې نااهله او فراډیان دي چې کله دوی ته پته ولګېده نو دوی به یو باریک واردات کوي او د بوج دا ټوله ټوکرې به د ادارو په سر ږدي. رانا ثناءالله وی چې حکومت د ادارو په کنټرول کې دی نو موږ بې وسو، لکه هغوی دا هر څه کړي. او شهباز شریف هم اعتراف کړی چې آرمي چیف زموږ د هغه په مدد سره موږ دا انتشاري ټوله ختمه کړې ده. نو دا خبرې اوس د دې غلط اثر سو شو، نقصان د دې ریاست ته کیږي ځکه چې بنګالیان زموږ نه خپو نو دویم شو، بلوچیانو ګیلې مانی دي ډېرې زیاتې، او بیا اوس دوی چې دي نو په لاشونو باندې سیاست کوي او وایي چې لاشونه نشته او دوی وتښتېده. مارنګ بلوچ یو خبره کړې وه ډېره اهم، هغې وی چې کم زموږ لاپته خلک دي نو کوم مړه کړي موږ له خو لاشونه راکړي چې زموږ زړه تسلي شي. هغه درد چې دی اوس هر پښتون چې چا کورونو کې لاشونه دي یا هغه غیب دي، هغوی دا درد محسوسوي چې بلوچیانو باندې څه تېرېږي. نو بدقسمتي دا ده چې په کار د مونږ په زخمونو باندې مرهم کیدو، مونږ په د حکومت د بېوقوفو وزیران پای باندې مالګې دوړي. بیا یو بل کارو شو، دوه واقعات دي. یو خدا چې په هندوستان کې الیکشن د پاکستان په دشمنۍ باندې چې کومه پارټي پاکستان پسې ډېرې کنځلې ردې بدې وي هغې ګټي. پاکستان کې الیکشن بدقسمتي دا ده چې ادارې ځان دومره سیاست کې کړی دی چې د فوج خلاف کم پارټي ولاړي هغه الیکشن ګټي. خو اوس یو بل کارو شو، اوس دا کارو شو چې د په سوشل میډیا یو مهم شروع شو او دا ډېر خطرناک مهم دی. دا تحریک انصاف نه کوي، دا عام عوام کوي چې زموږ د فوج ماشاءالله ډېر کاروبارونه دي. نو اوس د هغې د بایکاټ خلاف مهم شروع شو چې د فوج څومره کاروباري، ځکه زموږ فوج خو ماشاءالله دلیام جوړوي، سیمټ هم جوړوي، بینکونه هم دي، د کنسټرکشن کمپنیانې دي، د مختلف سیکټر کې بجلیګر هم دي. نو اوس دا خلک مهم چلی ما په سوشل میډیا کتو نو دا ډېر خطرناک ټرند دی. او د دې کاروبارونو خلکو ته په اول ځل اله پته لګېدلې وه چې ډاکټر عایشه صدیقه یو ښځه ده، هغوی اول په دې فوج برتي کړې وه ځان سره د پبلک ډیلینګ دپاره. هغې چې بیا دننه څه وکته نو هغې یو کتاب لیکلی دی او دا کتاب نوم دی ملټري انکارپوریټډ انساید پاکستان ملټري اکانومي. او هغوی دا دعوه کړې وه چې د پاکستان د فوج کاروبارونه تقریبا د 200 اربو ډالرو نه سیوا دي. دا کتاب یو 12 کاله مخکې لیکلی و. د هغې نه پس هغه غریبه پریشانه ده، لندن کې ناسته ده، وطن ته نشي راتلی او اکثر په انټرویو کې وي چې هلته هم ژوند ته خطره ده. مونږ بدقسمتي دا ده که د شته غلطیانو نه مو سبق وانغسو. پاکستان کې مصیبت دا دی چې د حکمرانانو او د با اختیارو خلکو صرف د خپل ذات سوچي، د پاکستان یا د عوامو د مستقبل نه یا ناخبره دي یا سوچ نه کوي، خو په خپل ضد او ونا کې داسې فیصلې وکړي چې د پاکستان د مفاداتو ته ډېر نقصان رسي. خلک اله جنگونه ګټي او اله ادارې چې کله عوام ورسره ولاړي او چې کله عوام کې بددلي پیدا شي، بېچیني پیدا شي، نو هر ریاست ته ډېره نقصان رسي. هغه یو پښتو کې وایي که نه وي چې جینۍ هر څومره ښکلې شي خو چې بدنامه شي نو بیا یې رشتې نه راځي. الله دې زموږ په پاکستان او په پاکستانیانو رحم وکړي. تاسو کو دا ویډیو خوښه شوه کمنټ وکړئ، شیر یې کړئ، لایک یې کړئ او سوچ به وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته.